والسلام وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا كنور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين بن معاذ قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دا د ایمان حصہ ده چې سړی مسلمان رور له هغه څه خوښوي چې هغه ځان له خوښوي. د باب کې درې خبرو ته خیال کوئ. اول بحث مناسبت د دې باب مخکې باب سره. دویم بحث دعوه د باب. دریم بحث غرض د امام بخاری رحمه الله د دعوه کې او جواب د متکلمینو د طرف نه استدلال د امام بخاری ته. اول بحث مناسبت د دې باب مخکې باب سره. مخکې باب کې د ایمان اوسطه درجه ذکر شوی و چې طعام الطعام من الاسلام، او دې کې د ایمان اعلی درجه ذکر کیږي چې ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. سچ ځان ته ښه ګڼي هغه به بل مسلمان ته هم ښه ګڼي، او څه دې چې ځان له بدې شي نو هغه به مسلمان لم بد ګڼي. دا اعلی دا ترقی شو د ادنانا اعلی. اول ادنا طریقه ذکر شو چې ضرر به نه رسه. دویم اوسطه درجه ذکر شو چې څه فایده به ورسه. او دریم اعلی درجه چې فایده نه چې څه د خپله خوښ وه به مسلمان تم خوښي. دویم مناسبت دا دی چې مخکې بیان د اطعام د طعامو مسلمان له به خوراک ورکې، نو چې خوراک ورکې خو محبت دی ورسره، نو هلته د مسلمان سره محبت معلومېده ضمناً. دې باب کې د مسلمان سره محبت ذکر که صراحتاً. دا ایمان دی چې د مسلمان دپاره هغه څه خوښ کې چې ځان دپاره. تاسو په پیسې کې په پوه نه شئ. دویم بحث دعوه د باب سره. دعوه د باب دا ده چې یو خصلت بیانوي د خصایلو د ایمان نه، چې هغه خصلت دا دی چې ځان دپاره څه خوښې هغه به د مسلمان دپاره هم خوښې. مقصد بیان د ترکیب د ایمان د چې ایمان ذو خصالن دی، او هر ذو خصالن مرکبی، او هر مرکب یزید و ینقص. دا د عام شارحینو رایه ده، او حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله فرمائی چې غرض د امام بخاری په دې باب کې بیان د ترغیب د مسلمان د کولو د دې کار چې ته مسلمان باید ځان د پاره بل مسلمان د پاره هغه څه خوښ کې چې ځان د پاره دی خوښ. مغرض دعوه یې څه شوه؟ ترغیب الی المؤمن بفعل هذه الخصله.
دریم رائے د شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله دا هغه وی غرض د امام بخاری رحمه الله دفع د توهم د انحصار د خصال د ایمان د په پنځو کې کم توهم چې ناشو د حدیث د ابن عمر نه چې بنی الاسلام علی خمسین چا ویل چې د اسلام خصلتونه به دا پنځه نور بنئ نو دې بابونو کې د نورم ذکر کوي چې نورم شته. غرض د امام بخاری د دعوه کې سره غرض رد ده په مرجئین او مرجئه او متکلمین باندې په ترکیب کې او غرض رد ده معتزله او خوارج باندې په زیادت او نقصان کې او عمل داخل غني په مفهوم د ایمان کې. تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نشئ پوه شئ. د حدیث شریف کې یو درې خبرو ته خیال کوئ. اول د حدیث شریف د سند د راویانو باره کې مختصر حال. دویم تشریح د باب د تشریح د حدیث شریف او دریم مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره او استدلال د امام بخاری او د متکلمینو جواب. اول بحث احوال د روات د حدیث. د حدیث براویانو کې اول راوی مسدد راغی. مسدد دا د امام بخاری په اساس تیزاو کې د شجره نسب داسې ده مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسک ابن مستورد. دا ابو داود کې دا راوی ډیر راضی کړه د شجره نسب داسې ده مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسک ابن مستورد الاسدی بنو اسد قبیله سره تعلق دی. دا بعضی الفاظ پکې عجمی دي او بعضی عربی دي. دا راوی من ثقات اهل البصره د بصره د ثقه راویانو نه دی او د حماد ابن زید او د سفیان ابن عیینه او د یحیی ابن سعید قطان نه اوریدلی دي احادیث. احمد ابن عبد الله د بارک وی ثقتن دا ثقه ده 230 هجری کې رمضان شریف کې وفات شوه. دویم راوی پکې یحیی ده دا یحیی ابن سعید ابن فروخ القطان ده الامام المتفق على جلالته دس امام د چټول عالمانو د په جلالت شان باندې اتفاق کړي و توثیقه او د په ثقتو به اتفاق د چې د ثقه ده. یحیی ابن معین د بارک وی اقام یحیی ابن سعید 20 سنتان یختم القرآن فی کل یوم و لیلتین. یحیی ابن سعید قطان ځان ودرول او د دې په شل کال هر ورځ قرآن به ختمه. تاسو حساب کوئ کال کې 300 شپې تشو او بیا وی ولم یفتح الزوال فی المسجد 40 سنتن. څلوېښت کاله ته زوال جمعات کې نو قضا شوی د زوال منځ. تاسو ته به راشي حدیث شریف کې زوال وشي غرمه مون جایز دی وخت کې 4 رکعاته نفل د تهجد عمره ثواب لري. څلوېښتو کلو کې ته دا نو قضا شي. تاسو به پوه شئ کې به پوه. عظیم شخصیتونه احمد ابن عبد الله وی ما د بصری جماعت کې بدلی دا
د مازدیګر نه وروسته به دی ولاړو، دی به ناستو، ستنې ته به یې ډډه لګولې وه، ستنې له به یې ډډه لګولې وه. احمد ابن حنبل په شان شخصیت او نور عظیم خلق دا به دته ولاړو، حدیثو تپوسونه به یې ترې کول، ده به جوابونه ورکول، هغوی به ولاړو، دی به ناست. تر ماښام اذانه پورې به هغوی نه کېناست. د ده د روب او د هیبت د وجې نه داسې روب او هیبت چې هغوی دا جرت نشي کولی چې کیني، بس په ولاړه به ولاړ. بل راوي پکې شعبه دی، شعبه حالات مخکې تیر شوي د امیر المؤمنین په الحدیث. بل پکې قتاده دی، قتاده ابن دعامه ابن قتاده ابن عزیز السدوسی، په صحابو کې دی تابعی دی، د انس ابن مالک، د عبدالله ابن سرجس او د ابو طفیل عامر نے اوریدل کړي په صحابو کې. علماء اجماع کړي د په جلالت شان باندې او د په حفظ او د په توثیق او د په اتقان. 119 کې وفات شوی دی. خدای اخر د تدلیس کا او تدلیس شوبه ورته ویلو چې ما ته کوم حدیثونه بیانې هغه براته بیانې چې تا د استاد نوري دلی. د شوبه روایت د قتاده نه دا صحیح دي، دې کې ذوب نشته. بل راوی پکې حسین ابن زکوان المعلم البصری نام سے قراوی دے، او بل پکې سیدنا انس ابن مالک ابن نظر الانصاری دا صحابی راغی، دا بنو نجار قبیله سره تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم او 10 کال د نبی علیہ السلام خدمت کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړ، مور را وستو قربان ستا نارینه بچی نشته، دی به د بازار سودا مودا تانه راوړي. وای ټیک شو، 10 کال د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته دعا کړې وه. مور ورته وی نبی علیہ السلام ته چې خویدم ستا خادم انس دته دعا وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه، اللهم بارک له فی ماله و ولده و عمره واغفر ذنبه. خدای په مال کې برکت واچي، بچو کې برکت واچي، عمر کې برکت واچي، ګناهونه وبخي. مال کې خدای برکت واچو، ارسل به چې لاس کاو ډېره ګټه به خدای ورکول. بچی د 98 بچیو په صحابو کې د نه زیات بچی د اچھا نو. عمر کې برکت چې تقریبا کم سلو کې وو غاخونه نو غورځېدلي، مخې داسې تازه لکه د نوجوانانو. دی وایي درې واړه د نبی علیه السلام دعاګانې قبولې شي. امید مې د رب نه یقین مې ده چې دا څلورمه به هم قبوله شي چې واغفر ذنبه، ګناه یې وبخي. د ده نه 286 احادیث روایت شوي، 2286. یو سل تشپیته پکې متفق علیه دی چې بخاری او مسلم کی. 83 کې امام بخاری متفرد دی او 91 کې امام مسلم سے متفرد دی. د دې سند لطائف دا دي چې د دې راویان ټول بصریان دي او د دې مخ کې باب کې چې کوم حدیثو باب طعام من الاسلام دا غي ټول راویان کوپیانو، او دا مخ کې باب ای الاسلام افضل دا غي ټول راویان مصریانو. دا لطائف د اسناد د دې روایت ټول راویان بصریان دي، د بصری دي. د سند کې به خبره لتا سلګو ګورې بیا کی حدیث تر اعظم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبان قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. خیالم دیکھ کر
بیا وعن حسین دا په شعبہ عتب دی یحیی وی وحدثنا حسین المعلم قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلی الله علیه وسلم د یحیی دو استادان دي شعبہ او حسین معلم د دوه د قتاده نه روایت کی نو سوال دا چې داسې یو ځای ولې نه ذکر کول چې بي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وحسين المعلم عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لنډه به خبره راغله تاسو به خبره پوهیږئ که به پوه نه شي نو دا د دوه وجو نه داسې کار وکړو سند بدل که محدثین ډېر لوی خلک دي ګورئ او حدیث په ډېر احتیاط سره مونږ ته یوه وجه دا ده چې قتاده مدلسو مشهور مدلسو تدلیس وکاو نو شعبه ورته ویلي چې ما ته به هغه روایات بیانې چې هغه تا د استاذ نه برای راست اورېدلي نو چې د استاذ نه برای راست اورېدلي هغې کې خو تدلیس نه یې کړه نو د حسین د شعبه روایت د قتاده نه دا صحیح شه هلکه تدلیس ته ختم شو او د حسین معلم روایت د شعبه د موافقت د وجې نه دې تم قوت میلاو شو نو د شعبه په روایت کې د قتاده نه قوت بذات دی او د حسین معلم په روایت کې دا قوت چې کوم دی په تبع د شعبه کې دی بتبع شعبه بذات نه دی فکر تم خیال راغی نو که اوس یې داسې ویلې وی چې حدثنا یا عن شعبه و حسین المعلم نو چا به دا توهم کاو چې شعبه و حسین معلم د سند ته قوت براه راست دواړو ته میلاو دی بتبع و بذات پکې نشته او حال دا چې د حسین معلم سند ته چې قوت میلاو دی دا د شعبه په تبعیت کې چې دی د هغه په تبع کې لګیا دی فکر تم خیال راغی که دا یوه وجه دویمه وجه دا ده چې د شعبه او د حسین معلم په روایت کې فرق دی شعبه روایت کوي د قتاده نه په عن سره عنعنې سره او حسین معلم روایت کوي د قتاده نه په تحدیث سره حدثنا سره هلکه ستاسو خیال دی ګورئ محدثین داسې محتاج که دواړه ذکر کړی نه یا به حدثنا ویلی یا به عن ویلی که حدثنا ویلی وی نو هغه حسین معلم خبره ټیک شو شعبه خو حدثنا نه دی ویلی حدیث تراشی تشریح د حدیث ته دویم بحث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم مؤمن بنشي یو ستاسو حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه تر دې چې خوښ کې مسلمان رور ته هغه څه چې ځان د پاره خوښوي لا یؤمن احدکم په تاسې کې به هېڅ یو تن مؤمن جوړ نشي تر دې چې خوښ کې ورور له هغه څه چې ځان لی خوښوي د حتی نه وروسته دا حتی جاره ده او د دې نه وروسته ان پټ دی ان ناسبه د حتی جاره نه ولې وروسته پټوي ځکه حروف جاره په اسم داخلي کې په پیل نه داخلي او ان چې په پیل داخل شي نو اسم ته جوړوي هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ اوس به اعتراض وارد شي چې دا صفت په چا کې نه نو هغه مؤمن نشه نو دا صفت خو یو عمل دی په انتفاع د عمل سره انتفاع د ایمان راغله دا خو د معتزله او د خوارجو مسلک ثابت شه کنه تاسو په سوال پوه شئ تاسو به جواب وکئ چې لا یؤمن احدکم کې نفی د کامل ایمان دا نفی د چا ده کامل به مؤمن بنشي یو ستاسو حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه کامل مؤمن بنشي لیکن شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی فتح الملهم کې وایي دا معنا صحیح نه ده کامل مؤمن بنشي ځکه دا خو خدای زجر ورکوي چې ځان د پاره څه خوښي هغه د مسلمان د پاره هم خوښ کا هغه خلکو له زجر ورکوي چې دا نه کوي نو که نفی د کمال ایمان شي نفی د نفس ایمان نشي نو تغلیظ او زجر خورا نه غي تغلیظ او زجر کامل کله راځي چې نفی د نفس ایمان وشي نفس ایمان تاسو کې نشته چې دا کار نه
صحیح شو هغه وای څنګه بکې وای دلته تنزیل الناقص بمنزله المعدوم ګرځول شوی ناقص په منزله څه دی نو معنا به داسې چې لا یؤمن احدکم د ایمان ویلو لایق نه دی یو ستاسو حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه تر دې چې د ورور د پاره خوښ کې هغه څه چې ځان د پاره خوښ کې د ایمان ویلو دلته څه شوي په منځله د معدوم ګرځول شوی دی هلکه تاسو په خبره پوه شئ بیا به دوه اعتراض وارد شي یو اعتراض دا دی چې ځان د پاره څه خوښې هغه به د مسلمان د پاره هم خوښې نو ځان د پاره خوښول دا خو یو عرض دی او عرض د پاره وجود په محله نه چې ستا یو شی د اسلام خوښ شي او هغه بل تم خوښ کړي خوښه خو یو شی دی امر بسیط دی عرض دی عرض کې خو انتقال نه کوي دیم جواب وو چې دا خو د فطرت خلاف خبره ده چې ځان د پاره د څه خوښ یا بل مسلمان د سړي خپل ښځه خوښي خپل بچي خوښ دي د بل چا لپاره نه خوښ تاسو چې پوه شئ تاسو به د دواړو اعتراضونو یو جواب وکړئ چې عبارت کې تقدیر دی حتی یحب لاخیه مثل ما یحب لنفسه تر دې چې خوښ به کې مسلمان ورور ته مثل د هغه څه چې ځان د پاره خوښي عین هغه شی خو دته نه ورنقل کېږي چې انتقال په اعراضو کې د هغې مثل یې ورته خوښي چې ما سره دا شی شته چې د دې مثل د سره شي نو بیا دا دویم اعتراض هم ختم شي چې خپله ښځه او خپل بچي نه دا د بل مسلمان دپاره دی خو د دې مثل یې ورته خوښ بس اعتراض ختم شي بیا به دریم اعتراض وارد شي چې جوارګر خو جواري خوښه ده د بل مسلمان رور د پاره به جوارګری خوښي د جوارګرۍ مثل هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ جوارګر څه خوښ دي جوارګري خوښه ده نو مطلب دا دی چې جوارګر به هله کامل مسلمان جوړېږي چې بل مسلمان د پاره جوارګري خوښي کړي تاسو به پوه شئ او شیخ صاحب رحمه الله به فرمایل د نسواري نسوار خوښ دي دی به د کامل مؤمن کله جوړېږي چې بل مسلمان ته نسوار خوښ کړي او حال دا دی چې دا خو ډېر مردار چیز دی نه جواب دا دی چې د نسائی په روایت کې یو ټکی شته چې من الخیر لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه من الخیر مؤمن نه جوړېږي تر هغې پورې چې خوښه کې مسلمان رور د پاره هغه څه چې ځان ته خوښوي من الخیر د خیر نه د خیر نه هلکه تاسو په خبره پوه شئ مسلمان د پاره مغه شی خوښ تاسو په خبره پوه شئ که بیا به اعتراض وارد شي چې بادشاه خو بادشاهي د زمیندار د پاره نه ده خوښه د عالم خدا نه ده خوښه چې دا دیګمار دی راشي او دلته د حدیث ووایي دا یې خوښه ده نه ده خوښه که تاسو پې پوه شئ ځان دپاره خوښه ده بادشاه او زمیندار ته نه ده خوښه د یو ښه سړي یو ښه صفت ځان له خوښ دی بل نه دی خوښ تاسو به جواب وکئ د دې دا مطلب دی حتی یحب لاخیه ورور ته هغه څه خوښ کي ما یحب لنفسه چې د دې ورور نه هغه کول د ځان دپاره خوښ دي لکه مثال ته یو ستا یو څوک میلمه راشي ملګری دی د میلمه دپاره هغه څه وکړي چې څه دې د دې میلمه نه د ځان دپاره توقع وي ته دا ووایې که زه د دې میلمه د ده کره میلمه وی او د ده نه به په څه توقعاتو خوشحالېدی چې ده راته څه کړي وی په څومره عزت به زه د ده نه خوشحالېدی هلکه تاسو به د حدیث پوه شئ حتی یحب لاخیه تر دې چې خوښ کي مسلمان رور ته ما هغه څه یحب لنفسه چې ځان دپاره د ده نه څه کردار خوښ دی هلکه پې پوه شئ دا معنا نه ده چې بادشاه د بادشاهي د زمیندار دپاره خوښوي بادشاه ته زمیندار ورشي بادشاه دې د زمیندار داسې قدر وکړي که زه د دې زمیندار په ځای وي او دی بادشاه وي او زه ورته راغلی وی ده نه به مې څه توقع وی چې ده دې زما څنګه عزت کړی وی حق شان عزت دې وکړي هلکه تاسو په خبره پوه شئ دا ډېره ښایسته خبره نه ده چې داسې عزت به کې چې څنګه توقع دې وه
داغه نه څنګه توقع ځان د پاره دي چې څه وخت دی هغه بل لپاره بیا به اعتراض وارد شي چې سليمان عليه السلام وی ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي خدای مال د سی بادشاہي را کې چې د زمانه رسته اچا سره نه مناسبه نو ځان ته بادشاہي خو کړو خدای بل چاله دامه ورکه دې سره سکه حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه خنس تاسو به جواب وکړئ چې سليمان عليه السلام بادشاہي من حيث البادشاہي نه وغوښتي بلکې معجزتن غوښتي و چې ما ته د معجزې بادشاہي راکړي سره کې او د معجزې بادشاہي خو د نبی نه بغیر د بل چا سره نه تاسو په نبوت خو بل چاته نه ملاويږي دا خو کسبي شی نه دی نو نبوت ځان د پاره خو د بل د پاره د نبوت والا بادشاہي یا دا جواب دی چې خدای د سليمان عليه السلام سره وعده کړې و چې طالب د سی بادشاہي در کوم چې بل چا سره باندې دی ورته ربي هب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعد خدای هغه بادشاہي را کې کنه چې زمانه بغیر بل چا سره نه تارات ویلې دا هغه وعده مطابق سوال کوي تاسو خبره پوي چې کې په پاین دریم بحث مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی حتی يحب لاخيه ما يحب لنفسه او د حدیث باب عنوان هم د قیخه دی په دې جمله کې مناسبت استدلال د امام بخاری د حدیث نه ده چې ایمان محبت د ورور د پاره غڅ چې ځان د پاره خوخي د ایمان حصہ شو نه ایمان مرکب شو او هر مرکب یزيد و ينقص ایمان هم زیاتیږي او هم داوا کې دا ویل چې من الايمان يحب لاخيه ما يحب لنفسه نو موږ جواب کو چې دا کامل ایمان حصہ ده او کامل ایمان کې موږ د زیادت او د نقصان او د ترکیب قائل یو تاسو خبره پوي چې کې پوي نشي دې کې څه خبره نشته او زمونږ د جګړه بس کې ده مطلق ایمان کې دا هغه کې زیادت او نقصان نشته تاسو خبره پوي چې کې پوي نشي بس بکو درود شریف اللهم صل